اوس په دې آیات کې بل تپوس کوي صحابه کرام ويسألونك او دوی تپوس کوي د تانه پاک حبیبه عن الیتامى د یتیمانانو په باره کې. صحابه کرامو د یتیمانانو د مال د خوراک په باره کې چې کوم وعیدونه واوریدل نو هغه ډیر اوریدل. ځکه چې حدیث قرآن مجید کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانانو دا مال دا خېټو ته اچول د اصل کې ور اچول خپل خېټو کې د جهنم ور اچول. نو د یتیم په تربیت او پرورش باندې چې کوم فضایل راغلي دي نو هغه د سره سم نه دي، او چې کوم وعیدونه راغلي دي نو هغه هم د سره سم نه دي. لکه نبی علیه السلام فرمایي چې کوم سړی د یتیم صحیح طریقې سره تربیت وکړو، کفالت وکړو ددو صحیح طریقې سره، نو نبی علیه السلام فرمایي دی به زما سره په جنت کې داسې یو ځای لکه دا دواړه ګوتې چې دی به زما سره داسې په جنت کې یو ځای. او کوم سړی چې د شفقت توجه د محبت توجه د یتیم په سر باندې لاس کېښود او څومره ویښتې د لاس ته لاندې نه رالل په هر یو نیکي ولا په هر یو ویښته ولا الله پاک یو یو نیکي ورکړي. نو دغه رنګ د یتیم مال چې کوم دی خوراکو په ظلم سره نو دا هم ډیره لویه ګناه ده او د دې په باره کې ډېرې لویې سزاګانې راغلي دي. صحابه کرام د هغې نه ویرېدل، نو رالل د نبي علیه السلام نه یې تپوس وکړو چې د الله پیغمبره زمونږ کار یتیمانان دي، نو موږ د یتیمانانو سره څنګه معامله کوو؟ یعنې دوی خو زمونږ سره مثال یو سړی د روري وفات شو او دته د رور یتیمانان بچي پاتې شو، نو د دې رورې چې څومره مال دی نه خو د دې بچو دی که نه د یتیم بچي دی، نو د دې یتیم بچي کفالت په زه څنګه کوم؟ یعنی د چې کوم مال دی دا به دې بچي باندې په کومه طریقې سره خرج کوم؟ ټیک ته دله به زه جرسي کوټ کپړه پیزار دا خو په کال کې یو پیرئ 6 میاشتې پسې دا خو به زه جدا کوم، خو دې چې سار او ماښام زما سره ډوډۍ خوري چیس کي روزانه چې کوم ضروریات دي نو دا به څنګه دله زه په یو کور کې جدا جدا پخوم؟ کټوی به دله جدا ږدم ځان له به جدا ږدم، لکه د ده مال چې کوم پخوم نو دله به جدا پخوم ځان له به جدا پخوم خپل نه. خو زه د ده لپاره مثال په طور چای پخوم نو د ده د مال نه به هغه چای جدا ده له پخوم یو پیالی او ځان له خپل ټبر له به جدا پخوم، دا خو ډېر ګران کار دی. نو نبي علیه السلام ته وفرمیل چې نه دغه تنګي، نو الله پاک دا آیتونه نازل کړل. الله وفرمیل چې په دې کې د یتیمانانو د اصلاح چې کوم دا ډېره بهتره ده. الله په تاسو باندې تنګي نه راولي، دا خو تنګي ده لکه اوس ته د یو یتیم دپاره به ته خپل کور ټول ټبر له به جدا پخلی کوي او یتیم له به جدا پخلی کوي، دغه رنګ خپل ټول ټبر له به جدا ډوډۍ پخوي یتیم له به جدا ډوډۍ پخوي. نو نه کو تاسو دې ځان سره شریک کول غواړئ نو په انصاف سره شریک کړئ چې ستا په زړه کې دا یو مثال په طور عام طور چې یو کس څومره خوراک کوي څومره خرچه راځي نو هغه خرچه ته اله خو چې تا ته کوم مناسب ښکاري ستا زړه کې اوبوس کېږي دا مناسب په دې نیت نه چې زه د یتیم دا مال د ده سره دا ما خپل مال شریک کړم نو هغه به یو ډوډۍ خوري زه به د 10 ډوډۍ پیسې اخلم پس چل ول باندې د یتیم دا مال خورم په دې نیت نه د اصلاح په نیت ځان سره شریک کا نو په دې کې څه قباحت نشته دی. الله په تاسو باندې تنګي نه راولي بلکې دغه د یوې ډوډۍ پیسې کټ کوه د 2 ډوډۍ چې کوم مناسب ریټي دغه وخت سره نو چې تا ته مناسب ښکاري نو هغه پیسې ته کټ کوه نو په دې کې څه قباحت نشته. نو ځکه چې دا یتیم دپاره جدا دغه د مال نه پخلی کول او په دغه د مال نه جدا پیسې لګول دا ډېر ګران کار دی دې کې تنګي ده. نو الله وفرمیل ويسألونك او دوی تپوس کوي د تانه عن الیتامى د یتیمانانو په حق لا قل اوه وته پاک حبیبا اصلاح لهم اصلاح کول د دوی د یتیمانو اصلاح کول خیر دا ډیر غوره دی دا غوره د تاسو لپاره اصلاح لهم د یتیمانانو خیر غوره ده وان تخالطوهم او چې تاسو د دوی سره شریکیږئ فاخوانکم دوی تاسو ورونه دي کو تاسو د یتیمانانو او د خپل مال شریکوي مطلب شریک ته پخلی کوي نو دا تاسو ورونه دي ضرور په شانتي خیال یې وساته د سینه چې د مال د شریکولو په نیت باندې د مال خوري خپل نه بچ کم دي تاسو لس کسان یې د لسو د پاره چې کم دي امني موړه علي د خپل غین رالي او هغه یو کس دا غنم نیموړه رالي د پچل ول باندې یتیم غمال خوري د سینه وان تخالطوهم کو چې تاسو شریکیږئ د دوی سره په دې خوراک سکاک کې فاخوانکم د تاسو ورونه دي والله الله تعالی يعلم پیجني المفسد تبا کون کې تباکار
د ماشوم د مال تباکار د الله پاک پیژني، دغه په زړه کې الله پاک ناست، الله پاک دغه په زړه باندې خبردار دی چې دی په کوم نیت باندې د یتیم د ځان سره شریک کړي، په دې نیت شریک کړل چې د یتیم د مال خوري، او کنه په دې نیت شریک کړل چې زه تنګانه بچ شم او د صحیح اصلاح وشي. نو والله الله تعالی يعلم پیژني المفسد تباکار، یعنی د ماشوم د مال تباکار پیژني چې د مال په سوجه باندې تبا کی، من المصلح د اصلاح کوونکی، یعنی الله پاک اصلاح کوونکی هم پیژني او مفسد هم پیژني چې د یتیم د مال په دې وجه د خپل ځان سره شریک کی چې زه د مال خورم. نو دواړه الله پاک پیژني، الله دې د ځان بچ کې په صحیح نیت ځان سره شریک کې او مناسب پیسې ته الن دې څه قباحت نشته. والله الله تعالی يعلم پیژني المفسد تباکار، مفسد فساد کوونکی، مال خرابونکی، من المصلح د اصلاح کوونکی. ولو شاء الله کچری غوښتل الله پاک، ولو شاء الله کچری غوښتل الله پاک لأعنتکم، نو تاسو به مبتلا کړي وي پتانګي کی. ان الله بشک الله پاک عزیز غالب دی، حکیم او خاوند حکمت دی. ان الله پاک غوښتل نو الله پاک پتہ واستوي چې د یتیم له جدا پخوي، ځان له جدا پخوي، خو الله پاک تاسو د نرمۍ معاملې کوي او تاسو نه چې کوم مصلح دي اصلاح کوونکی هغه هم پیژني او چې کوم تباکار دی هغه هم پیژني.